جی کتونکو څنګه چې تاسو کتئ شئ دې وخت کې موږ موجود یو په احمدآباد نمبر 4 پېښور کې. دلته کې موږ سره کوم شخصیت موجود دی دوی خپل تعارف هم په خپل باندې سابقه د صوبایي اسمبلی امیدوار هم دی او نور هم دوی سره بلاشي اوخدي دي. دوی په خپل باندې خپل تعارف وکي او دوی سره دلته کې سواقعه را پیښه شوې ده د هغې باره کې به هم تفصیل ووایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مستقیم شاه امتی دی. زه سابقه امیدوار صوبایي اسمبلی PK 84 د سرحد چیمبر اف کامرس ایگزیکټیو ممبر او د متحده تاجران ضلع پېښور نائب صدر او د متحده پراپرټي ډیلر اسوسییشن خیبر پښتونخوا صوبایي ترجمان. دا بل ورځ په 16 مارچ بروز هفته چې کومه وقوعه پیښ شوې وه هغه صدارنګ وه چې موږ الحمدلله ټیکس فیر یو، موږ تاجران یو، بزنسمینان یو، موږ د ریاست لا ګورنمنټ لا ټیکس ورکوو. نو زموږ ذمہداري دا ده چې موږ ګورنمنټ لا ریاست لا ټیکس ورکوو. زموږ ټیکس چې کوم دی خزانې ته لاړ شي او هغه روپۍ چې بیا کوم دی د تمامو ادارو ته رسي. نو د ریاست د ګورنمنټ د حکومت هم څه ذمہداریانې جوړیږي چې زموږ د مال جان حفاظت دا په دې باندې فرض دی. دا بل ورځ چې کوم وقوعه شوې وه دا چې کوم دی نو مقامي ایسیچو چې کوم دی ذاتیت کړی و، ظلم یې کړی و، بربریت یې کړی و. چونکې زموږ کشرانو صفایر مایرو کو 500 په 27 کسانو FIR شو. په 27 کسانو کې یو کس په انګلینډ کې دی، په 2020 کې نه انګلینډ کې دی، زما خوری دی او هغه هم پکې نامزد کو په FIR کې چې یعنې د هغه ډیټا ټوله پرته ده. نو یو سړی انګلینډ کې دی هغه فایر وکړو، بیا په 27 کسانو FIR، بیا ما 15 کسان ورکړو جیل ته ولېږلو. لکه پولیسو ډېر زیات ظلم زیاتیت وکړو. بیا موږ د 9 کسانو BBA وکړه، هغه BBM چې کوم دی نو بیا د هغې نه باوجود پولیس والا داسې راننوتو لکه زمونږ دا کور چې نه دا موږ دهشتګرد یو. موټر سایکل یې بوتلي او مطلب دا دی چې کوم دی توړ پوړ یې وکړو، لوښي لرګي او دروازې او هر یو شی. نو دا غونډګانو که دا پولیس فورس و، پولیس فورس خو داسې نه وي. په پولیس کې خو ډېر ښه خلک شته، ډېر ایمانداره خلک شته، ډېر لایق خلک شته، ډېر اخلاق والا خلک شته. برای مهرباني زمونږ د دې مقامي سیچو لږ نوټس والی، باقي زمونږ د دې کیس چې کوم دی د دې وقوعې انکوایري وکړي. اعلی احکام چې کوم دی IG صاحب سے دی، CCP صاحب دی، SSP اپریشن دی، څومره اعلی احکام چې دي. او بیا زما وزیر اعلی سیاسي توګه باندې وزیر اعلی صاحب ته او گورنر صاحب ته دا یو درخواست ریکویسټ عرض دی، گزارش دی چې برای مهرباني د دې خلکو لږه نوټس هلئ، د دې خلکو چې کوم دی نو لږه پیریډ هلئ. دا تاسو واګې پې پرېښي دي، داسې خلک چې کوم دی راغلي دي چې هغه د دې نه خو هغه غونډګان هم ښه دي. لکه چې په یو دهشت زبار په ټوله دنیا کې چې کوم خلک پولیس ویني هغه د تحفظ احساس حاصل کی. زما په ملک کې، زما په علاقه کې او بیا خاص کر پېښور کې چې څوک پولیس وي هو تحفظ نه، دهشتګرد را روان دي. وجه څه ده؟ ټول عمر یې ظلم کړی دی عوامو سره. 100% نه یادوم. هغه خلک چې کوم کرپټ دي کریمینل دي او هغه کرپټ او کریمینل سپورټ کوي، د هغه خلکو خبره کوم. په کار دا دی چې زما پولیس ما ته مخامخ شي، چې ما ته تحفظ احساس وشي. ما ته چې پولیس مخامخ شي زه ویریږم، زما بچی ویریږي، زما د قوم بچی ویریږي. وجه څه ده؟ وجه هم دا ده چې دغه شانتې کرپټ خلک، دغه شانتې 2 نمبر خلک، دغه شانتې کریمینل خلک، سپورټ کوونکي خلک، دغه شانتې چې کوم دی پکې پراته دي. نو دا کالی بیړیا دي. نو د دې په وجه ټول پولیس فورس چې کوم دی بدنام دی. نو زما IG صاحب ته او CCP صاحب ته دا درخواست دی چې دغه شانتې خلک د دې د نوټس والي، د دې کالی بیړیا چې کوم دی نو د دې دغه وکړي، نشاندهي وکړي او د تمام پولیس فورس چې کوم نوم بدنامیږي او امیج لاندې د ستاسو په علاقه باندې چې کوم SHO دی د نامه سره او تاسو سره چې کوم دا زیاتیات وکړئ د دې جواز هغوی څه پیش کوي؟ نو د دې جواز دا دی چې زه سیاسي سړی یم، زما سیاسي مخالفین هم شته او چونکې زما ذاتي دشمني هم شته. نو دا اوس والله ولیم ما ته د دې خبرې علم نشته، خو دونه احساس راته شته چې ملاو دی، زما مخالفو سره ملاو دی. وجه دا ده چې لکه دا خو فایر شو په دغه ورځ
زما په کور راله د دې نه 2 ورځې مخکې راغلي وو 4 ورځې مخکې راغلي وو زما د کور دا دی ما سره ویډیوګانې شته دی ویډیوګانې به زه تاسو له درکړم چینل له زما د کور ور للتې ورکوي ولې زه دهشتګرد یم زه غونډې یم زه بدماش یم زه څه شی زه خو د دې ملک یو عزتداره شهري یم سیاسي توګه باندې زما هلې ځلې د قوم ته او د علاقې ته او د پېښور ته معلومې دي او کاروباري هلې ځلې زما د خلکو ته معلومې دي زه الحمدلله نه کرپټ یم نه 2 نمبر یم نه داسې کریمینل یم نه بدماش یم زه ټیکس پییر یم ګورنمنټ له ریاست له ټیکس ورکوم او د دې نه باوجود هم دا چې کم دی نو دومره ظلم دومره ذاتیت یې وکړو نو زما الله احکام ته درخواست دی چې د دې شفافه انکوایري وشي او د دې غونډه کې خلکو چې کم دی نو د کالی بیډیا دی چې کم دی نشاندهي وشي او د دې په وجه د پولیس فورس ایمیج خرابېږي نو برای مهرباني د دغه خلکو نشاندهي دی وشي او د دې چې کم دی نو پوره عدالت دی وشي جی کتونکو څنګه چې تاسو وکتل چې پولیس یو قسم زیاتیات دوی سره کړي دي چونکې د دوی خبره څه حده پورې درست هم ده چې پولیس فورس کم غونډګردۍ روپ اختیار کړی دی نو هغه د عام عوام دپاره ډېر د بیزارۍ سبب دی عام عوام د پولیس نه ډېر بیزاره شوي دی ځکه چې پولیس فورس په خپله باندې ځان نه غونډګان جوړ کړي دي نو د نورو خلکو نه به څوک د ښې څه دغه وکړي کیمرامین طفیل احمد سره رڼا ګل پیام خیبر پېښور